اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، امید لرم چې ښه به یې، خوشحاله به یې. څه ورځې مخکې مونږ یو ویډیو کړې وه په یو کور کې 3 زنانه وې چې هغه په سترګو ړندې وې، ورسره یو نارینه هم په سترګو باندې معذور و. اوس هغه کور ته ور روان یو، ورځو هغه کور ته، د هغې سره چا د نقدو پیسو امداد کړی دی، نو هغې له به نقدې پیسې ورکو. هغوی له مونږ بنینونه، کوټونه وغیره راوړي وو، خو هغې وینا کړې وه چې یاره د یخنۍ سره ګزاره کېږي، خو زمونږ د خوراک څښاک بندوبست پکار دی. نو ورونو ورځو هلته چې هغې له د خوراک څښاک دپاره څه نقدې روپۍ ورکړو. ملګرو له روان یو، ورځو هغه ځای ته. روډ ډېر زیات کچه دی، به هر حال ځان به ورسو، تاسو مونږ سره اوسئ چې د هغې څه تاثرات دي او څه خبرې دي چې هغه تاسو واورئ. بېرته پوخ روډ ته راوختو، دا تاسو کتی شئ ورونو. مسلمانانو ورونو، دا دوی د کور ته راورسېدو، داسې پیاده اوس ورځو. دا تاسو کتی شئ، د هغه معذورو کور ته ور روان یې، دغه کور دی، دغه تاسو کتی شئ. داسې به ځان ور رسو د دوی د کور ته د خیره سره. دغه د هغه معذورو کور دی، دغه تاسو کتی شئ. دغه دروازه ده او دغه کور دی، دې له به ورځو، دا ور وتړو. د مسلمانانو ورونو دلته دې کور ته رالو چې د قابۍ ده، دا په دې کور کې هم دغه شانتي، او په دغه کمره کې مخکې ما تاسو ته ویلي چې دغه زموږ د ورور هم دغه شانتي په دې انداز باندې ناسي. نو د ابۍ خواله راځو. ابۍ، السلام علیکم. و ابۍ، مسلمانانو ورونو دا منظر تاسو وینئ. دغه زمونږ دغه خورکۍ دلې هم په دغه انداز کې ناست دي، او دغه زمونږ ابۍ دلې دي. نو دې سره به خبرې اترې کوو. مسلمانانو ورونو، د ابۍ خواله رالو دلته، څرنګه چې ما تاسو ته مخکې وینا کړې وه چې دا زمونږ دا خورکۍ ده، دا هم په سترګو باندې معذوره ده، صحیح نه. خورۍ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه یې؟ ښه یو. ښه. بله دغه مورکۍ خو زمونږ ټیک ده، دا خورکۍ ده زمونږ چې بیخي. خورۍ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یخني شته؟ یخني شته، خو صادرګي په سر دي. صادرګي په سر دي. ښه. ابۍ، تاسو له چا څه پیسې را لېږلي دي؟ هغه دلې درکو. طارق بھائی، تاسو ورته پیسې شمار کړئ، دا وله ورکړئ په دې. خوشحاله که خدای روغ لره، خدای کامیاب که بچه، خدای دې ډېر ښه وکړي. تاسو زموږ سره دومره ښېګړه دغه کوئ، نو خدای پاک هم ګلې ګلزار که. 12 13 14 15. ابۍ، دا 15,000 روپۍ تاسو له چا را لېږلي دي؟ دغه 15,000 روپۍ تاسو واخلئ او څه به وایي تاسو ابۍ؟ خدای دې ورڅه ښه وکړي، خدای دې خوشحاله کړي چې چا زموږ سره دومره ښېګړه دغه کړي خانه، او خدای دې روغ لري. خدای دې زما دا معذوران چاته ور په یاد یو چا څوک ورسره دغه کوي، نو خدای دې خوشحاله کړي، خدای دې کامیاب کړي. ابۍ، د دې مزدورانو ډېر تکلیف وي تاسو ته که نه؟ ځکه چې یو د ډېر بچیانو زه اوس دغه نه یم، او تکلیف دومره تکلیف چې دغه د تیار تنور مې شته، دغه مې شته، ډوډۍ په خپله نشم پخولی، کلي دی کورونو کې سم پخېږي لاله یس دغه. ښه، لکه دا وخت تاسو ډوډۍ نه شئ پخولی که نه؟ په دې تنور کې هم دغه شانتې دی. او څه انګوله دې پخ کړی دی ابۍ؟ انګوله مې پخوم، او د غوړو د پخوم، د خیره تاسو اخوا دې خوا کوم. ښه. نو ابۍ، څه به وایې دې خپلو بچیانو ته به څه وایې؟ دا مسافر وروڼه دي، دوی ته خو یو دعاګانې وکړه، او بل
دواګانې که دواګانې په هر منځه کې زه ستاسو د ډېر دغه کومه بیا دغه نه ولیدو ښه دا به زه راوالم زه هغه ده او ډېره دواګانې زه کوم بچیا چې تاسې زما دومره دغه کوئ او دومره او بله خورۍ زموږ څه شوه هغه دننه ده که نه دننه کمره کې ده نشي راوتې دغه کوټه کې ده زیاده ده ښه دغه زموږ مسلمانانو وروڼو دا تاسو لیدی شئ په دې کمره کې ورسره دوی پاتې کېږي او په دې کمره کې تاسو ورسره د څاروي هم وینئ تیاره ده بلکې ښکاري به نه تاسو ته خو دا زموږ د مورکۍ حال دی چې دوی صحیح نه او یوه خوره مې دا ده دلته ناسته ده خو ښکاري نه نو تکه توره تیاره ده په تیاره کې ناسته ده السلام علیکم خورۍ ښی ټیک ټاک یې طبیعت دې ښه دی ښه بس دغه ته ښکاري نه خورۍ ډېره تیاره ده نو څه وکړو ښه تاسو له مې پیسې راوړي دي او انشاءالله چې څه د خوراک څښاک هغه به دله پیابۍ راوړي ښه او دواګانې کوئ چا چې دا پیسې را لېږلي هغوی ته دواګانې کوئ ښه بس دواګانې کوه هغوی ته هم دواګانې کوه ښه او دواګانې ورته کوه ښه مسلمانانو وروڼو دا تاسو لیدی شئ ډېره تکه توره تیاره ده په تیاره کې ناست دي بس ابۍ دعاګانې ورته کوئ دعاګانې ورته کوئ ابۍ الله دې ستا په حال رحم وکړي یوه درته دا معذوره دا یوه دغه ده او یوه کمره کې ناسته ده بس ابۍ ډېره دعا کوه چا چې دا پیسې را لېږلي هغوی ته هم دعا کوه او هغه بنینونه او کوټونه استعمالوئ ابۍ که نه اغوستي دي دا تا اغوستی دی او دا دام دی ښه ماشاءالله بس دقه خبره بل به وله راوړو که نه بل به وله راوړو ابۍ ښه بس دعاګانې کوئ ابۍ ډوډۍ نه خورو ابۍ مونږ ته دعا کوو چې دعا کوو مونږ دغه بل ورور خواله ورځو دا وروڼو وینئ یو بل هم نه ویني السلام علیکم څنګه چل دی ښه ټیک ټاک یې صحت ښه دی خوشحاله مونږ خو چا 15,000 روپۍ را لېږلې وې هغه هم دله راوړې او ابۍ ته حواله کړې نو ستاسو د خوراک څښاک چې څه وي انشاءالله هغه به پرې کوي ښه ته ما ته وګوره لږ دی خوا صحیح ده او دعا کوه ښه وروره او دعا کوه او الله دې په حال باندې رحم وکړه او موږ به ډېره دعا کوو ښه موږ ته هم دعا کوه هغه خلکو ته لږه دعا وکړه که نه خدای دې خیرات قبول کړي ارام چې چېرته څه وایي هغه دې وله خدای ورکړي د آخرت دغه دې وله خدای ورکړي د آخرت آمین ډېره دعا ورته کوه ښه ابۍ بس مونږ دنه ځو او ډېرې دعاګانې کوئ دغې خلکو ته ښه یا به یې ډوډۍ نه خورو مونږ به نورو خلکو خواله ورځو خو بس ته صرف دعا کوو دغه زموږ دپاره هر څه دي ښه دواګانې الله تعالی نو زه سم پړای جاتی سم پړم دغه خدای دې سره کې آمین ابۍ بس دعا کوه پولیو الله سپارم ملګرو د الله په امان